نن خلکو دا قصه شروع کړې ده چې پرون په 400 کې د شیخ شهید په نوم باندې کانفرنس او د هغه بچی او د هغه ورور په هغه کې شرکت نه دی کړی. ولې نه دی کړی؟ بس مونږ په خېټه کې مرور دي. نو څوک یې پخې لیکي خو پخې بچا نه یې لیکلي، هر سړی په بده باندې لیکي چې ګوره که نه د هغه په نوم باندې کانفرنس وکړو او د هغه بچی پکې نه و، د هغه ورور پکې نه و. نو راشه زما نه تپوس به زه په فیسبوک کې نشم ورکولی، ځکه چې ورکوم بیا دا خلک به خبرې کوي. ورنه ما نه تپوس وکړه، ما یې دواړو زامنو ته ټلیفونونه وکړل. هغه یو ما ته وایي چې زه دا ځای ناست او د قائد امت اسلام مولانا فضل الرحمن صاحب سره ملاو شو او اوس به مې وویني چې د هغه سره به په تقریر کې اوسېم ولاړ. پاتې شو مشر بچی په تیر جمعرات باندې زه تللی وم، په هغه باندې د خپل مور د طرف نه د دنیا پابندي ده، حتی چې سبق ته هم نه پرېښود. او چې سبق ته اوس ځي نو د کور مشران او د دنیا ملګري ورسره څه کېږي ځي. مور ده په خپل خاوند باندې خو خفه وه، اوس د خپل بچي خفګان نشي برداشت کولی. بیا یې ماته ووایي مولانا انیس احمد صاحب چې د جمعې مانځله مې نه پرېږدي. سوال مې ورته وکړو چې هغه ټولې محلې والو ملګري ټول خفه دي، پرېږدې ده. اوس وایي دا اولې جمعه ده چې هغې له څه دی تللی وم. نو چې بېګا مې ورته ټلیفون وکړو، ما ته وایي چې مور مې بیماره هم وه خو مور مې نه پرېږدي. نو چې مې نه پرېږدي د دې وجې نه زړه کې مې دا وه چې ځم به. خو سلمان الخیر هغه تللی دی د مولانا صاحب سره میلاو شو او زه د مور د مجبوره کولو د وجې نه او د مور د خفګان په خاطر باندې زه څه یم نیم تللی. دا زما مجبوري وه چې دا هغه مجبوري چا لیدلې نه ده. او بس په سوشل میډیا باندې پوسټونه دي چې فضل الرحمن خو خپل سیاست په خلکو باندې خرڅ کو او د شیخ شهید په کانفرنس کې سیاست وځلو او په حکومتونو پسې او په خلکو پسې خبرې وکړئ، لیکن د هغه زامن په دې کې چې نه دي شریک شوي. ولې نه دي شریک شوي؟ نه دي شریک شوي. او چې شریک شول نو څه؟ خو صرف دې د خپل زړه تاو وباسي، یا د ملایانو مخالف دی او که د ملایانو نه دی مخالف نو د ملایانو د قائد او د رهبر مخالف دی. په څه طریقې سره غواړي چې څه خبره خو پسې څوک وکړي نو په هغه پسې ډېرو خلکو وکړي او په ایمان هغه چې وخاندي که نه. نو زه ورته وایم چې خلک هسې خاندي او هغه چې وخاندي که نه نو کمن در سره خوشي دومره وخاندي چې په ټول مجلس کې خلکو ته پته ولګي هلکه دا دومره خندا ته څنګه کې ستا خو زړه ډک دی د خفګانو نه. په دې خنداګانو باندې هغه ځان نو مرګرو د محرم مقدسه او